دلته د صلات متعلق د آیات ساته صلات نماز مراد ده کن منکرین حدیث را پاسېدل اغوی د قرآن تشریح چې کوي او حدیث پرې خول ناوی د لغت سهارا اخلي او بیا کس واقع ته ضرورت نو تاریخ راوالي پرویز عمدغه کړي ټول تفسیر په لغت او تاریخ بنا ده په دې ځان پوي کې د قرآن الفاظ چې څومره دي او اصطلاحات نو دا د قرآن الفاظ شرعي دي اصطلاحات شرعي دي د دې معنا به هم معنی شرعي اخیستل کیږي دا یو بنیادی خبره او د کې یاد ساته ترتیب سره په دې ترتیب هم ځان پوي کې پرویز الٹا کار شروع کړی دی که ترتیب دا دی یو اصطلاح یو لفظ شرعي راغی د هغې به معنا شرعي اخیستل کیږي که معنا شرعي نه وه نو دویم نمبر طریقه دا ده چې معنا عرفي ته به ځي او چې کله عرفي نه وه نو بیا به لغوي ته ځي پرویز کار الټا که هغه اول نه څه شروع کی لغوي معنا د اصطلاحات شرعیو معنا شرعي وي دغه باغسری او صلات په شرع کې ستوي صلات په شرع کې دغه شرعي معنی ده 15 وخت مونږ د ارکان مخصوصه په دې مخصوص طریقه او راشه یو برا دلته صلات ته کنه الصلاه په دې صلات کې الف لام نو ماحود په دې سره یو فرد ده او کم فرد ده الصلاه الذي صلى النبي صلی الله علیه وسلم هغه صلات به مرادي کم چې نبی علیہ السلام کړه دی نبی علیہ السلام نه وي مونږ پړاو کوي وي صلو کما رأیتمونی اصلی پیغمبر کې دا کاری پیغمبر د قرآن تشریح او تعبیرم کوي او تشکیلم کوي پیغمبر سخت ذمہ داری ده د قرآن تشریح او تعبیرم د پیغمبر د ذمہ دارونه ده او د تشکیل هم ذمہ داری ده پیغمبر ده تشکیل صلو کما رأیتمونی یو حکم شرعی له تشکیل ورکا څنګه الله اکبر تکبیر تحریمه قیام قرات رکوع سجده قاعده سلام تشکیل احکام شرعیه له تشکیل سو کوي پیغمبر قرآن وی اقیم الصلاة دا تکبیر تحریمه سلام پورې تمام مز په تفصیل قرآن کې شته دا تشکیل دا چوکا محمد رسول الله او تعبیر او تشریح هم سو کوي محمد رسول الله سلام تعبیر تشریح دا وا چې صلات لغت کې ستو دوام دا کله دا بل معنا لې کله چې کوم ځای کې قرینه موجوده ده نو د قرینه صارفه د وجنبا هغه معنا دی بل ترازی ورنه اصل بسی شرعی او صلات ته ارکان مخصوصه دي خو چې کوم ځای کې دارا تصلی علی احدم ماتا ابدا التصلی صلات شرعی ده خو پیغمبر ته وی کلا چا خیرات صدقات صحابه روړه نو صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم دوست شو دلته شرینه دلته صدا دعا ده دلته قرینه صارفه شته دا قرینه د وجنه دعا مرادی ما دا یو خبره چې صلات یو لفظ شرعی ده نو د دې با مانم شرعی وی او د پیغمبر ذمہ داری څنګه چې تشکیل د احکامو ده شکل ورکول ترکیب خودل ترتیب خودل هيئت خودل دم پیغمبر کاری حج وک حجۃ الوداع تلاړ نو حج ټول ادا ک نو دی خذو عني مناسککم حج دغه توي دا ما چې وکړه تشکیل وکړه شکل ورکا هيئت بیان د زکات بیان کده صوم بیان عملی طریقې سره تشکیل کول خو ما تعبیر او تشریح نه چا کار دی پیغمبر نن پرویز وی د قرآن د الفاظو تشریح چې کو سهارا به د لغت نالو او دارنګ تعبیر او تشریح به مون پخپل کو نو د قرآن نه بازی چې اطفال جوړ کړه کلونه شو قرآن خو کلونه شي او دقه خبره غامدیم کوي او تعبیر تشریح ته پدې کې اجماع ته ضرورت نشته تعبیر تشریح ته سلف ته ضرورت نشته بلکې تعبیر تشریح موږ د دې زمانه مطابق خپل کو او نن سیکولر لیبرال خلک هم وای
دا ما زموږ ستاسو نه چې مطالبه ده چې دا مولیان څه کوي اجتهاد نه کوي، نه ستاسو نه دا اجتهاد غواړي چې د قرآن او سنت د احکام و تشریع و تعبیر اوس د نوې ذهن مطابق تاسو په خپله وکړئ. غامدیت دا میدان په لاس کې اخیستی دی او دغه خدمات غامدي ادا کوي. جدت پسند دوی وی تعبیر تشریح به مونږه د دې دور مطابق وکړو. نو اخوا به امریکا سرکار هم خوشحالی او دلته عوام هم خوشحالی، د مخ پرده نشته، رجم نشته، سنت بس یو څو مخصوص سنت دي، اجماع نشته، دا قسمه خبرې دي. دا تشکیل د احکام هم د نبی لکه مثال په طور نبی علیہ السلام په سفر باندې دی، مکې ته لاړل، واپس رالل. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن کې اشکال پیدا شو او ته یا رسول الله مونږ مخکې چې حدیبیې ته راتلو حالت جنګ، جهادونو لتلو حالت جنگ، په حالت جنگ کې مونږ قصر کاو او قرآن د صلات خوف ذکر چې کړی دی د قصر ناغه شرط سره ګولې دی وسره خوف دی کنه لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، ناغه صلات خوف دی کنه دی. اوس مکه فتح شوې ده، حجۃ الوداع راغلیو، ټول ریاست د مسلمانانو ده، په ټول جزیرة العرب کې یې رنشتا د مقابله د خطرې یاره نه ده. خو یا رسول الله تا خو د حجۃ الوداع په لارم تلو راتلو کې دوه وکړل. نو څه مطلب؟ قرآن خو صلات خوف پیری دلته خوف نشته او ته په امن سفر کې مدوه کې. نو نبی علیہ السلام جواب څه ورکړی ته پته ده؟ نبی علیہ السلام د الله صدقه دا عمر قبول کا جی بټکه پیغمبر خبرې سي پیغمبر چې کم گزار وکړ او سه خول. څه مطلب؟ یو مطلب دا د زه تعبیر او تشریح کوي پیغمبر، تعبیر تشریح د پیغمبر کار دی. مطلب دا دی چې صلات خوف قرآن نه ثابت ته او صلات امن په سفر کې قصر زما د عمل نه ثابت شو. نو چې څنګه هغه شرع او نظام سره نو ما ذکوي چې حدیث څنګه تشریحی ماخذ دی نو تشریعی ماخذ هم دی. ورنه کم خلق چې حدیث تشریعی ماخذ نه ګڼي هغوی ته وایي صلات قصر په امن کې راته قرآن کې وښایه او د حدیث نه ثابت